دا اولنې تپوس ملګري د خوب د تعبیر کړي څوک د چانه سوال کوي اوله 50 روپۍ ورکي دا ښه نه دی دا خوب سوال مه کوه دې کې اشاره دی تر چې سوال نه ځان وساته الله نه غواړه سوال صرف د الله نه کوه او الله پاک به دې ضروریات پوره کوي در حقیقت خبره دا ده چې مونږه د دعا او د سوال په طریقه نه پوهېږو نو مونږ وایي زمونږ دعاګانې نه قبلیږي خو په یقین سره به دعا غواړي 2 رکعاته صلات حاجت به وکړي انتهایی په اعتماد باندې لاسونه د سینې په برابر داسې پورته کول چې دا سرونه بندي او دی خوا کولاوي مخکې ته الحمدلله او درود شریف ویل د دعا نه الحمدلله رب العالمین داسې ورپسې والصلاة والسلام علی خیر خلقه دا سړی وي اخره کې بیا درود شریف وي خو د دعا ابتدا هغه د الحمد او د بسم الله د دعا د الله حمد بمی او بسم الله دا صلات به همي او دا غینه بعد په پوره یقین سره دعا الله یې قبلې په دې کې اشاره دی تر چې د بنی آدمونه دعا سوال مه کوئ الله نه سوال کوئ ملګری وایي چې زه خو دویم واده کول غواړم خو اولنۍ ښځه هغه اجازت نه راکوي نو داسې خبره ده چې که ضرورت درته نه وي نو دویم واده مه کوه که ضرورت درته نه وي نو دویم واده مه کوه لکه ضرورت کله دا یو سړي اولاد نه کېږي وایي یاره چې بچي مې وشي میراث پاتې نه شم او یا مثلا دا اولنۍ بیبي دی بیماره ده هغه خدمت نشي کولی نو دام یو عذر دی دام یو ضرورت دی او کنه داسې وي چې ستا قوت شهوانی ډیر دی او بله بیبي کې نو خدای نه یې منې کړی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الله شروع د دوو نه کړي کور ته په یو ځل 2 ډولۍ راوړه 3 څلورو پورې خو بیا یې ورسره ټکی وروستو لګولی دی فإن خفتم ألا تعدلوا که د دوو ښځو منځ کې د انصاف نه شو کولی عدل دې ونه کړ نو د قیامت په ورځ به دا یو طرف فالج والی نو لږ دغې ته سوچ وکړه او ښځه دا ده چې د شریعت کې د ښځې د دوی واده د اولې ښځې نه اجازت ضروري نه دی که هغه اجازت نه کوي نو هم کولی شي خو ظلم به نه کوي هسې نه چې بله ښځه وکړي او بیا سبا په هغه اوله ظلم کوي داسې به نه کوي او دا هغه رضا که په خوشحالۍ باندې ورته وایه ته به د کور ملک او اشاره باندې به ورته کار ښې داسې لالچ مالچ ورله ورکه نو ناجایز نه دي نو اوس دې کې به څه راهنمایي زه تا ته وکړم او که نه کېږي حالات درته ښه نه نو بیا چې کوم دی صورت رحمان د ورځې 3 پیرې وایه مخکې ته نه 11 پیرې د مانځه درود شریف وایه اللهم صل اللهم بارک دواړه او وروستو ته نه 11 پیرې دغه درود شریف وایه انشاءالله زر به درته اسباب الله مهیا کړي موبایل کې د قرآن مجید تلاوت څخه دی او دس بکې چې کله کلاو کې او دس بکې دا خو انټرنیشنل میله ده ډمتوب هم پکې دی قرآن مجید هم پکې دی نو خیر دی تلاوت پکې کولی شي خو چې کله دی هغه فولډر کلاو کو نو بیا دغه وخت به ستا اودسي بیا اودسه به نه کوې دا تراو کې یو سړی یو کس 20 سپارې واوري او بیا د هغه ځای نه لاړ شي
نو دغه لس سپارې بیا قرآن مجید نه، قرآن مجید نه، دا ختم په تراوو کې دی. نو دا لس سپارې دی بیا په خپل ځای کې په دغه کې ووایي، په تراوو کې ووایي. دغه لس سپارې دی په تراوو کې ووایي. په داسې ختم چې کوي د هغې خپل ثواب دی. خو په تراوو کې یو ځل د قرآن مجید ختم کول دا سنت دی. دا ملګری وایي چې زړه ته مې د نیکانو په باره کې، نیکو خلکو باره کې خرابې وسوسې راځي. ګناه شته او ګناه شته. ظن المؤمنین خیرا، پیغمبر علیہ السلام فرمایي مؤمنانو باندې ښه ګمان کوئ، او بیا چې نیکان صالحان علمای نو هغې باندې خود خامخا ښه ګمان کوئ. زمونږ په دې علماو اعتماد دی چې دا ښه خلک دي، دا صالحان دي، دا نیکان دي، ځکه خو ورپسې نیت تړو که نه. اوس که دې محراب ته یو سړی مخکې شي او د هغه اودس نه وي، تا ته څه پته ده؟ خو دا زمونږ یقین دی چې نه، دې محراب ته مخکې کېږي نو ده به اودس وي، د ده کپړې به پاکي، دی به چې کوم دی صاف سوتره وي، خیر دی مونځ پسې. نو د دې وجې نه اوس د دې ګناه شته چې په یو نیک سړي باندې ته بدګماني کې او د هغه باره کې د غلطې وسوسې راځي، نو د هغه نیکۍ اول وګوره، بدۍ وروسته وګوره. مونږ د یو مسلمان بنده په نیکو نظر نه کوو، مونږ د یو مسلمان بنده په بدو نظر کوو. په هغه کې به یو کم سل نیکۍ موجودي، خو یو به بدي موجودی، نو مونږ ته هغه یوه بدي ښکاري، یو کم سل نیکۍ راته نه ښکاري. د دې وجې نه د دې د بچ کېدو دپاره دا ده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا سار ماښام سل پیرې وایه، یا هر مانځه پسې 40 پیرې وایه، انشاءالله دا وسوسې به دی الله دا چې ګمان پې نیک کوه، نیک ګمان، بد ګمان مه کوه. که په ظاهر کې یو غلطي دې وشي، ورته وایه نه دې کې به څه چلو، دا غلطي چې ته وشوه دې کې به څه چلو، دا ښه سړی دی، نیک سړی دی، دی غلطي نه کوي، خدا ته یا په خطا وشوه یا څه بل مقصد. دا ملګري اوږد سوال لیکلی دی چې زه پرایویټ سکول کې استاد یم، د کرونا په وجه سکول بند دی او تنخواه هم نشته. زما مور بیماره ده، هغه روجې نشي نیوی، د هغې فدیه زما خور ورکوي، نو هغه د مور له ورکولی شي؟ نه، دی له نشي ورکولی. البته دا کولی شي که دا خور چې کومه دی هغه ستا نه جدا ده، نو ستا ښځې له ورکولی شي، تا له هم نشي درکولی. دا مور تا سره یو ځای ده، دا فیده د هغې د طرف نه ده، نو ستا بیبي له چې کوم دی ورکولی شي، چې ستا بیبي له ورکړي د هغې پیسې شوې، اوس هغه کوي په دې کور کې لګوي، که تالی درکوي، که کور له پې سودا مودا راوړي راوړی شي. اعتکاف کې که نوکرۍ دپاره ټسټ راشي او تلی شي، خو دا اعتکاف به ختم شي، دا سنت اعتکاف به مات شي. لکه نن لاړ نو د یو شوا روز دا اعتکاف اټومیټک ختم شو، نو دی چې راشي ماښام، نو د ماښام نه مخکې د بیا نیتو کې د قضا د دې ورځې چې دا کومه ورځ ترې قضا شوې ده، دا کومه ورځ چې ترې لاړه، بیا دې چې کوم دی کیني او د اخره پورې د ناستي، باقي اعتکاف بیا نفل شي، دغه یو ورځ بیا قضا شي. دا ملګری وایي چې ماښام جمع کې رانه یو رکعت لاړ شي، دوه را لاندې کړم، بس خو چې کم دنه لاړ هغه لاړ، دوه رکعته دې لاندې کړه، هغه یو رکعت چې کم تلی دی، چې پاسې د سبحان الله مونځ شروع کړي، دا رکعت به ډک کړي او کې باندې سلام به وګرځي، او که به څلور رکعتیزې مونځ وي فرضو کې، دا هم چې کوم دی دغه طریقه ده. که یو رکعت درنه شوی دی، یو رکعت درنه تلی دی، دغه یو رکعت ته وپاسې امام سلام وګرځي، ته به پاسې دغه یو رکعت به سبحان نه ووایې تر پوره ډک رکعت، نو بیا به سلام وګرځي. که دوه رکعته نه شوي نو دغه دواړه رکعته به ډک وکړي، قاعده دې کړې ده امام سره.
د نوم نه لاندې ویښته عموما د نوم نه چې لاندې نو اکثر ښکته د بعضې خلکو ویښته په بدن باندې ډېر وي نو هغه به د نوم نه شروع کوي که دغه نه نو دا نور کسان چې د چا ویښته بره په خېټه باندې نه نو لاندې چې کوم ځای نه ویښته دي هغه به درکوي او لاندې چې کوم دی ویښته د دغه د لویو بولو د اندام هغه به هم درکوي دا ملګری وایي یو کس کویدنو کې نکاح وتړي که ونه تړي خو د واده نه مخکې جینۍ سره په موبایل خبرې کوي چې نکاح یې نه تړلي حرام دي دا پردی جینۍ د ښځه شوې نه ده خبرې د ژبې زنا او اورېدل یې د غوږونو زنا د هغې خبرې اورېدل د ده خبرې اورېدل هغه هم زنا د ژبې په زنا کې راځي تم د ژبې په زنا کې راځي هغه هم د غوږونو په زنا کې راځي تم د غوږونو په زنا کې راځي او چې نکاح وشي نو ښځه دې شوه واسې بې سړیتوبي ده دې ته د مروت خلاف خبره وایي د سړیتوب خلاف خبره چې تا هغې سره بیا ګپې شپې لګې په خبره پوهې او سره ګپې شپې مه لګوه بس چې کله راله بیا ورسره ګپې شپې نه ټوپونه مو سره وهه دا ډېر ملګري اعتکاف ته ناست دي تهجد لمونځ په جمع کې کولی شي نفل دي خو بهتره دا ده چې ځان له ځان له وکړي نور نفل دي چې کوم دی نو هغه په جمع باندې وکړي ښه دا ملګري وي په سر مې دړي لاس پو کې مې دم نه وي معده مې خرابوي روژه ده لاس پو کې زما هم دم نه وي روژه ده نو لاس پو کې زما هم طاقت نه وي اوس څه وکړو روژه فرض ده د خدای حکم دی نیسو به سر باندې یقین وساتئ چې د غرمې نه وروسته بیا زما په سر کله کله د درس په دوران کې مې ټول 15 غنټې په سر باندې دړي خو دا طالبان نه پوه کوم دوی داسې خاندم را خاندم ټوکې مو سره وکړم او نور زما مسلسل په سر دړي هغې وجه داره چې دغه خلک وایي چې څونه خرګۍ دونه بارګۍ زمونږ بارګۍ چې کوم دی زمونږ نه بار دی هغه ډېر دی نو بوج را باندې ډېر دی او ته بیمار یې دا اندازه رسېده ته بیمار یې معدې د خرابوالي د وجې نه دا کېږي نو داسې کوه چې صورت فاتحه دا هر مانځه پسې 11 پیرې وایه ځان له پې اوبه دمه واغسکه او بیا وروستو د هلکانو نه ساختوالی در به کېدله انشاءالله خدای به دې ښه کړي ښه دا ملګری وایي زړه کې مې تکبر دی نو دا وهم دی د دې ملګري چې زړه کې مې تکبر دی د چا په زړه کې تکبر وي هغه داسې نه وایي چې زړه کې مې تکبر دی زړه کې تکبر نشته خو دا غریب هسې چې کوم دی پریشانه دی دی هسې چې کوم دی د ده په مزغو کې ډس شوی دی نه تکبر مکبر چې کوم دی نشته تکبر به دا وي چې تا ته هر مسلمان د ځان نه خراب ښکاري او ځان درته د هر چا نه ښه ښکاري که داسې وسوسه راځي دا هم د شیطان وسه اعوذ بالله وایه دا کومه وظیفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا ډوز سیوا کا دا 313 پیرې کا که 313 پیرې باندې کار ونه شو بیا سیوا کو انشاءالله دا بار ملک چې کوم مسافر دي دوبۍ کې یا قطر کې یا سعودي کې خپله سرسایه خو به هغوی هلته ورکوي د هغه ځای په حساب او چې کومې نابالغ اولاد دی دا هم په هغه لازمه ده د نابالغ اولاد سرسایه په هغه لازمه ده د بالغ اولاد سرسایه په پلار نه ښه د بالغ اولاد سرسایه په پلار نه دا پلار چې ورکوي دا هسې د مزې دپاره ورکوي دا د بچو سره احسان دی ګنې په پلار باندې د بالغ اولاد نه پې د لور سرسایه شته او نه پې د زوی سرسایه شته د ښځې هم پې نشته باچانکو ظالمانو خو تاسو چې کوم دی نو ماله پکې څه راکوئ لږ ډېر نو بیا به زه خبره درانه کوم د نابالغه اولاد سرسایه په دې پلار ده او پلار چې په کوم ځای کې دی نو هم هلته به چې کوم دی دا سرسایه ورکوي یا که هلته نه ورکوي دلته رالیږي خو د هغه ځای سرسایه به ورکوي هلته 10 ریاله کېږي مثال په طور
د 10 ریالو نه څو جوړ شو هلکه 42 روپۍ باندې ریال دی که نه 420 روپۍ ته جوړې شوې نو 420 روپۍ فی کس به ورکوي دلته خو درته موږ اسانه کړې 120 روپۍ هلکه حالانکې 140 هم کېږي حالانکې 1200 هم کېږي 2400 هم کېږي کجورې ته حساب ته اوس خو حساب وکړه نو اوس د خپو نه به دې ځمکه وتښتي دا مولیانو ته کار اسان کړی دی زه یم چې کال له دې مولیانو ته یم چې لږ صلاح وکړي خدای م بیا خو نه باسه ماله خو یاسې م څوک نه راکوي خو چې ستاسو خو دا کار پرې لږ ښه شي که نه نو د دې ملک سرسایه به نه ورکوي د هغې به ورکوي او البته که دلته پیسې راوړېږي دلته غریبانان یا رشته دارو کې غریبان هغې د دلته را لېږلی شي ښه دا ډېر ښه دی ملګری وایي خوب مې لیدلی د الله رحمت د څنګه چې د اوله عشره د الله رحمت دی دا باران ورېدل دا د الله رحمت و تا پکې اعمال کړي الله پاک د هغې په مطابق تعالی مهرباني در باندې کړي دا ملګری وایي چې خوب مې لیدلی دی باران او سیلابي اوبه دا سیلاب ښه نه دی که دا اوبه چې کوم دی خړې وي نو بیا مصیبت راتلل دي دا مصیبت دپاره چې کوم دی د هغې نه د بچ کېدو دپاره 2 رکاته نفل وکړه او صدقه ورکړه خو صدقه ګورې داسې صدقه ورکوه که نه چې په دې مولانا جمشید صاحب په دې تبلیغ کې دغه کې یو عالم ریونډ هغه به وایي داسې صدقه ورکړه چې خوږ دي کي داسې صدقه ورکړه چې خوږ دي کې 10 روپۍ نه 50 روپۍ نه یعنی چې لږه صدقه ورکړې نو چې د یوې صدقې فطر په اندازه وي دا هغه وړه اندازه ده 500 روپۍ ورکړه چې لږ زړه دې پسې ودړدېږي خبره باندې پوه شوې اوس چې ګمنیانو ته 10 روپۍ راغلي زیاده خدای په مال کې قبولي کړه ملا صاحب ته د 22 خلکو په مخ کې استاد دا د خدای په مال خدای د ستا په دغه مال شړق وغورځي په شرمونو دي دا مولانا د عالم و شرمو 10 روپۍ دې راغېستې خیال کې م راځي دا صدقه نه دا خو هسې چلول دی دا خو د سوالګرو نه ځان بچ کول دي په بازار کې صدقه دې ته وایي چې چاله یې ورکړي چې پې ځان له خو یو سیر اوړه والي که نه یو سیر غوښه کیلو غوښه خو پې والي غوښه خو هم په 500 روپۍ باندې اوس کیلو ده دې ته صدقه وایي صدقه دې ته نه وایي نو چې خوږ دي کې خوږ لږ صدقه ورکړه 2 شپږ رکاته 8 رکاته نفل وکړه مصیبت دی الله بچ کړي بل خوب کې مې ګډې لیدلي ښه بد نه دی دا ګډې لیدلی په خوب کې چې کوم دی هغه مال کې اضافه راتلل دي ځان کې عاجزي پیدا کول دي دا 2 څیزونه یو سړی ځان دپاره وایي چې دا کم یو کم استخاره 2 رکاته مونځ به وکړي او بیا به د الله نه دعا غواړي خدایه دغه کار کې مې خیري هغه کار نوم به والي که دې کې مې خیري خدای دا ماله مقرر کړي ما ته علامه وښیې او کم کې مې خیري د هغې نه مې بچ کړي خیر نه وي د هغې نه مې بچ کړي دا استخاره به وکړي دعا به وکړي بیا به سملي یا به خوب وویني یا به خوب ونه وینو خو چې کوم طرف ته زړه مایل شو نو هغه طرف ته به چې کوم دی نو هغه د استخارې مطلب راوځي خوب کې مې لیدلي وریجې تقسیم ډېر ښه دی الله به یې د لاس نه غریبانو ته خیر او فایده ورسوي دا وایي زما د پلار د تره په کور کې کویه دی د هغې نه اوبه راوباسم خوب کې د بوکه کې چندخان راغلی اوبه ګنده دي معلومیږي نه چې دغه اعمالو کې
دا چې څوک اوبه راوباسي د په اعمالو کې او په نیت کې فرق دی دا اوبه د کوی نه راوښکلو تقسیمول دا بهتر کار دی خو نیت کې چې کوم نه نو فرق راغلی دی نو ځکه چې کومې دا اوبه ګنده راوځي نیت صحیح کا او یا د مالک په نیت کې چې کوم نه نو خرابي راغلی ده سوره فاتحه می سلويخ ورځې وکړه سلويخ ورځ د پکې ضرورت نشته دی بس کوا سوره فاتحه وایا ځان پیدا مواد ماته اجازه ده او دا خوب لیدل چې ما ټیټر را باندې راوخته خو زه ته بچ شوم ټیټر خراب شو ډېر ښه دی څه مصیبت راتلونکی دی خدای پاک به د هغې نه حفاظت نصیب کړي خو صدقه وکړه دا مجلسونه هم د دغې مقاصدو لپاره جوړیږي چې دا اوقات الله پاک زمونږ قیمتي کړي یوه لمحه د آخرت پوره ژوند بدلی نو موږ دا وخت سره د ستړیوالي او د روژې د دې سره دا وخت دې دپاره وښکلی دی مقرر کړی مو دی موږ الحمدلله د جمعې په ورځ هم درس کوو نن موږ 11 بجو پورې درس کړی 15 غنټې الله دې قبول کړي نو دا کوشش چې د دې نه پس هم بیا دې وخت کې اکثر خلک آرام کوي خوب کوي مونږ تېره ورځ یو ځای ته لاړو دعا رابلول په دې لاره چې 200 نه پته نه خو دا مړي هغه پته د کوم ځای نه وکړو ناخه پته نه وه د ټولو خلکو دروازې بندې وې او ټول خلک وده وو چېرته څوک نه ښکارېدل خدای اوس چاته ټلیفون وکړو د هغه چا چې مړی شوی و د هغه ټلیفون نمبر هم را سره نه نو دا وخت د آرام دی مونږ دا وخت وښکلی دی تاسو دا وخت وښکلی دی نو دا کوشش کوئ چې دلته راځئ نو نیت خالص د الله د رضا دا نیت کوئ چې بای که دې سړي کې څه خیر چې خدای مونږ ته راکړي او خیر به نصیب کېږي هغه سړي کې خیر نه وي نو په دې مجلس کې داسې سړي شته چې هغوی کې خیر موجود دی د یو ځای لرې نه یو ملګری راځي نو څه دپاره راځي د 4 5 10 میلو نه یو سړی راځي نو دې دپاره راځي چې ما ته څه فایده ورسي که نه نو په دې مجلس کې علما دي الحمدلله طلبا دي د دین د دغې علماو طلباو مخ ته کتل دا ثواب دی دا اجر دی د هغې سره ملاقات کول د هغې سره لاس ملاوهل دا د ګناهونو د ختمېدو سبب دی دې وجه نیت دا کوئ چې هلته به انشاءالله مونږ د دین خبره اورو او زمونږ نیت به دی چې مونږ به د علماو د عامو مسلمانانو د یو مسلمان ملاقات له چې لاړ شي د یو مسلمان ملاقات له چې لاړ شي صرف په دې نیت چې هغه مسلمان د هغه ملاقات وکړم نو په زرګونو فرشتې در د مغفرت دعا غواړي وګوره د یو عالم خالص مخلص ملاقات له لاړ شي نو الله پاک د زرو رکعاتو نفل ثواب ورکوي د زرو جنازو ثواب ورکوي او د زرو بیمار پرسو ثواب ورکوي نو دا نیت کوي چې دلته راځو نو دلته علما راغلي یاره مونږ به د هغه علماو مخ ته وګورو مونږ به د هغې سره ملاقات وکړو الله دې مونږ ته عمل نصیب کړي دعا وکړو ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله زمونږ نه رضا شي د خپلې رضا کارونه رانهوال الله څومره ملګري دلته راغلي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچي الله په هر قدم یې ګناه معاف کړي درجات عالیه نصیب کړي الہ العالمین د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کړي الله د چا کورونه آبادي بچي نه خدای نیکان نارینه اولاد نصیب الله د چا بچي نیکان صالحان ورته لوی د هر قسم انساني اسماني آفات و بلیاتونه دوی زموږ د ټولو حفاظت نصیب زموږ د یو بل سره ربط او تعلق او مینه محبت دا د خپل رضا سبب وګرځي د هر قسم آفات و بلیاتونه مو بچ کړي ته زموږ نه رضا شي الله څنګه چې دلته کې په دې جومات کې د خپل
رضا د پاره را جمع کړي او د دین د خبرې لپاره را جمع کړي خدای دغسې مو د عرش د ستوري لاندې را جمع کړي الله د نبی علیه السلام د جنډې لواء الحمد لاندې مو پاسې الہ العالمین جنت الفردوس کې مو را جمع کړي ته زموږ نه رضا شي خدای دې کم روزې تېرې شوې زموږ نه پکې کمې کوتاهۍ شوي خدای هغه راته معاف کړي الله هغه راته معاف کړي الله موږ خو ډېر عاجزان یو کمزور یو خو خدای ستا په رحم و بروسه ده ستا په رحم و اعتماد دی الله موږ سره د رحم معامله وکړي الہ العالمین څومره باقي روزې پاتې دي خدای په دې کې موږ ته د صحیح عبادت توفیق نصیب کړي او د آخري عشره خصوصا عتق من النار د جهنم د اور نه ازادېدل دي خدای موږ ته بچ کړي الله موږ خو ډېر ګناهګار یو خو موږ له جنت راکړي الله ستا د رحم امیدوار یو الله موږ دوزخ نه بچ کړي که ډېر ناکاره یو خو خدای ستا کرم ستا رحم ستا مهرباني ډېر دي الله موږ د جهنم نه بچ کړي الله کومې دعاګانې په دې د رمضان کې غواړو یا مخکې وروستو غواړو خدای ته قبولې کړي الله ته زموږ نه رضا شي د دنیا د آخر خوشحالۍ نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین